جزاکم الله. مفتي صاحب یو ملګری د سوات نه هغې یو پوښتنه کړې ده، دی وی چې څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حاضر ناظر وي، یا څوک دا وایي چې نبی علیه السلام ته علم غیب هغه ثابتوي کلي، یا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه امداد غواړي، نو دی وی چې داسې سړي څه حکم دی؟ دې ته جواب مونږ ورکړی او تفصیل سره، خو بار صورت دنه مونږ څو سوالونه کړي په دې باره کې، خو لږ شانتې تفصیل به په دې باندې ووایو چې کم سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته علم غیب ثابتوي، کم خلک چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته علم غیب کلی یا جزئی ثابتوي، یا چې اولیاء کرامو نه انبیاء کرامو نه امداد چې هغه په قبرونو کې دي هغه نه امداد غواړي، ډایرکټ هغه نه امداد غواړي، او یا ورسره دوی وایي چې انبیاء کرام کرامتن او معجزتن امداد کولی شي، او یا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حاضر و ناظر وایي. دغه علماء کرام په دغه کې دوه قسمه خلک دي، یو صیفیان دي چې هغه او یو بریلیان دي. بریلیان هغه دي چې اعلی حضرت محمد رضا احمد رضا صاحب د دیوبند خلاف، یعنی دیوبند علماء کرامو چې کم مشن و د هغه خلاف، هغې په مخالفت کې دغه مسلک جوړ شوی دی بریلیت. دوی به د علماء دیوبند خلاف څه مسایل بو هغه یعنی قصدن دغه اعلی حضرت چې کم د دوی دی دا پوی و، خو قصدن د علماء دیوبند په ضد کې به داسې مسایل په دین کې داسې بدعات رایج کړ چې تر اوسه پورې رایج دي، او د دې کم عوام چې کم دي، معتقدین چې کم دي، یا دو مریدان کم دي، هغه کې اکثر داسې دي چې هغه په د مسله باندې پوهیږي نه، لا تر اوسه پورې هم نه پوهیږي، هغې پسې روان دي. دویمه طبقه دغه ده چې هغه ځان ته بریلیان نه وایي، اگر چې صیفیان وایي ځان ته دیوبندیان وایي، خو دوی 100% دیوبندیان نه دي بلکې 100% بریلیان دي. په دې ویلو سره چې موږ دیوبندیان یو، په ویلو سره څوک دیوبندي کېدلی نشي تر څو پورې چې هغه مسلک او مشرب خپل نه کړي. نو دغه صیفیان چې دي دغه 100% صفا ښکارا بریلیان دي، د دوی عقیده صیفیان. د دوی چې کم مشر کې بیا لاهور کې وفات شو سیف الرحمن علیه ما علیه، هغه میشن دا نه و چې علما داو چې پیسې حصول د پیسو حصول د دولت حصول لپاره دی راوتی، نو دې دپاره زیات تر چې کم مبتدعین دي بدعتیان دي هغه د پسې ولګېدل، هغه به پیسې ورکولې، نو دی ورو په ورو د مریدانو په وجه باندې هم بریلی شو سیف الرحمن. نو هغې د بریلیانو چې کوم عقاید دي دا خپل کړل. دغه درې څلور مسایلې چې کم رالیږلي دغه رور دغه ټولې صیفیان کني سیف الرحمن چې کومه ډله ده هغه هم مري علم غیب کلیه جزئی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مني، نبی علیه الصلاۃ والسلام حاضر و ناظر مني، او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د امداد قائل دي کرامتن و معجزتن. په دې باندې مونږ لږ شانتې تشریح وو، خو مونږ د عوامو ته وایو چې تاسو د خپل مولایان چې ستاسو جوماتونو کې دي مونږ له جواب نه راکوي. اوس چې کم سوالونه زه کوم د هغې جواب قطعا مونږ ته نه راکوي. زمونږ چې کومه ویډیو ده په دې لاندې په کومنټس کې به یا کنځلې به کوي، خو جواب قطعا مولایان ستاسو نه راکوي. او ستاسو په مخ کې چې کله جواب کوي نو داسې اصطلاحات به علمي استعمالوي چې تاسو به پوه نه شئ. په دریاب مو به هغه پورې کړي خو تاسو به خپې لندې نه شي. په دې طریقې تاسو ته جواب درکړي. تاسو د خپلو مولایانو ته چې کم تاسو ګمراه کوي، کم صیفیان دي یا بریلیان دي ستاسو مولایان دي، کم از کم د عوامو له پکار دي چې هغو ته ووایي چې مونږ ته د عوامو په اصطلاح کې د عوامو په ژبه کې جواب راکړه چې کم سوالونه زه کوم د دې جواب ته والی. که د دې جواب یې درکړه تاسو مطمئن شئ نو فبها، که د دې جواب درکولی نه شي نو کم از کم دا خلک بیا خپل جوماتونو نه وشړئ، دې خلکو سره مه کښېنئ. الله پاک قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یعنی تاسو قیامت پورې دا حکم دی چې نیکو خلکو سره کښېنئ، او بدو خلکو متعلق الله پاک قرآن کې ویلی دی چې کم دغه مبتدعین دي، غلطو عقیدې ولا خلک دي، د دې خلکو نه اجتناب وکړئ، دې سره کښېنئ. قرآن کې واضح آیات دی. هغه سوالونه چې زه دوی باندې کوم بار بار کوم دوی مالا جواب نه راکوي، هغه دغه سوالونه دي
نو تاسو لږ غور سره واورئ. عالمان ستاسو چې کم دي بریلیان یا سیفیان قطعا موږ له جوابونه نه راکوي، خو د عوامو له پکار دی چې په دې باندې لږ غور وکړي. دوی وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته علم غیب حاصل دی، یا کلي یا جزي، خو علم غیب یعنی نبي علیه الصلاة والسلام سره غیب علوم شته. قرآن کې الله پاک فرمایي چې د الله نه سوا صفا صحیح آیتونه دي چې الله نه سوا چاته غیب نشته. خو چې کم غیبی امور نبی علیه الصلاة والسلام ذکر کړي دي چې قیامت متعلق دي، مهدی علیه السلام یا دجال متعلق دي، یا آینده مستقبل ولا کم پیشنګویی نبی علیه الصلاة والسلام صحیح کړي دي، هغه به خبرونه هغه ټایم هغه ته علم غیب ویل شول چې الله پاک نبی علیه السلام ته وښودل نه علم غیب ورته مه وایه، بیا خو غیب ښکاره شول که نه، کم شی ښکاره شي ته غیب نشي ویلی. بار صورت نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کم د الله پاک نه غیبی علوم حاصل شوي دي، نو نبی علیه الصلاة والسلام من عن هغه امت ته ښودلی دي. نو یعنی صحابه کرامو تبیینو ته تبیینو داسې موږ ته رسېدلي دي. دغه څومره غیوب چې تاسو وایئ چې نبی علیه الصلاة والسلام ته علم غیب حاصل ده، ټول نبی علیه السلام ښودلی دي، یو یې پکې پرېښی نه دی. په دې قرآن ګواه دی. قرآن کې الله فرمایي سورة التکویر کې وما هو علی الغیب بضنین، یعنی نبی علیه الصلاة والسلام په دې بخل نه کوي چې کوم غیب الله پاک ورته ښودلی دي پټ خبرونه او بیا تاسو ته نه ښیي، بالکل یې نه کوي. دې کې تاکید راغلی ده، که څوک په عربۍ باندې پوهېږي ډېر تاکید پکې راغلی چې قطعا الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام په غیبو باندې بخل نه کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته ښودلی دي، نو دې ته تاسو غیب ویلی شئ چې الله پاک نبی علیه السلام ته وښودل، نبی علیه السلام مونږ ته وښودل، پته ښکاره شول، نو غیب خو ورته ویلی نه شي. او بیا که ورته غیب تاسو وایئ نو په دې معنا باندې خلی نبی علیه السلام سره علم غیب نه دی، صحابه کرامو سره، تبیینو سره، تر مونږه پورې خلکو سره بیا علم غیب دی. ځکه نبی علیه السلام غیب خو مونږ ته وښوده، الله پاک نبی علیه السلام ته، نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته په دې یو فضیلت نبی علیه السلام ته په دې طریقه کار کې حاصل دی چې نبی علیه السلام د الله پاک نه د غیب حاصل کړي او مونږ د نبی علیه السلام نه حاصل کړي. صرف دا فضیلت دی. نور علم غیب تاسو نبی علیه السلام ته چې ثابتوي، دغه علم غیب خو بیا امت ته هم شته، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام منو عند ټول غیب امت ته ښودلي که نه، امت یو بل ته ښودلي، کتابونو کې نقل دي. نو ولې تاسو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایئ چې علم غیب حاصل دی؟ په کومه معنا کې، په کومه وجه زیات ورته زیات علم غیب د امت نه خو نه دی، امت ته یې ښودلی دی که نه. څه چې الله پاک ورته ښودلي ده هغه ورته امت ته ښودي، څه پرېښي نه دي، ځکه په دې باندې قرآن ګواه دی. نو علم غیب ولا عقیده خو دغه شوه، دا ځان سره کېده وه او سیفیان دي او که بریلیان دي. دویمه مسله ستاسو دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام حاضر و ناظر دی. نو دا سیفیانو بریلیانو ته وایه چې نبی علیه الصلاة والسلام د مقتدیان دی ورته وایي عوام چې تاسو نبی علیه الصلاة والسلام ته حاضر و ناظر وایه. حاضر په دا معنا باندې چې نبی علیه السلام په هر ځای کې موجود دی. نو دا سوال ته وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل جسد عنصري سره، خپل جسم چې د قبر کې کم جسم دی، په دې باندې په هر ځای کې حاضر دی که نه د هغه په قدرت په معنا باندې وایي چې نبی علیه السلام سره قدرت داسې دی، یا نظر یې هر ځای کې لګي، بیا خو نظر شو چې هر ځای کې نظر لګي هر ځای ته، یا رحمت هر ځای ته راسي، قدرت یې راسي، په دې معنا وایي. که تاسو په دې معنا باندې وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام په روح په ذریعه سره یا د جسد په ذریعه سره هر ځای ته رسي، په دې باندې خو به دلیل پکار دی. کم دلیل دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په هر ځای کې موجود دی؟ چې نبی علیه الصلاة والسلام په هر ځای کې موجود دی، نو ته څه کوې؟ مصلي ته وړاندې کېږي، تقریر ته په منبر باندې اوچتې خبرې کوې نبی علیه السلام په مخ. نو تاسو داسې خو نشئ ویلی چې نبی علیه الصلاة والسلام په جسد عنصري سره هر ځای کې شریک دی. داسې به وایي چې نبی علیه السلام قدرت یا نظر هر ځای ته لګي. نو په دې باندې دلیل تاسو سره کم دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په قبر کې دی خو ویني ټوله دنیا او په قبر کې دننه، دې باندې دلیل تاسو سره کم دی. او که بالفرض وینو دې نه تاسو څه شی ثابتوي؟ او نظر په دا معنا چې نبی علیه الصلاة والسلام نظر کوي، هر څه ته ګوري. مونږ وایي نظر په دا باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د امت اعمال پیش کېږي، نبی علیه السلام په هغې باندې نظر کوي، امت دپاره دعاګانې کوي. که تاسو وایئ چې هر ځای کې نظر لګي، هر ځای ته ګوري راګوري، په دې باندې کم دلیل؟ دا د الله پاک صفت دی. الله پاک صفت چې پیغمبر ته پیغمبر د الله په صفتونو باندې ګرځوي، نو دې سره شرک واقع کېږي. نو دې سره تاسو ته څه فایده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د الله صفتونه ورکړئ؟ نبی علیه الصلاة والسلام د الله نه بعد بزرګي دته حاصله ده، د الله نه بعد مخلوق کې د ده برابر څوک نشته فضیلت. خو دغه دروغو فضیلتونه ورته ولې ثابتوي چې نبی علیه الصلاة والسلام هر ځای کې موجود یا نبی علیه السلام هر ځای کې ویني؟ او بله دا مسله چې وایي نبی علیه الصلاة والسلام امداد کولی شي، اوس پکې دغه قید لګي. سیفیان خاص کر کې بریلیان یې نه لګي، سیفیان او بریلیان دواړه هغه دي
بدعتیان دي یعنی دا بریلیان دي عقیده یې ده خو بس یو ځان ته دیوبندیان وي بل ځان ته بریلیان وي یو یې مني او یو یې نه مني چې دا نه یې مني دا ډېر مضر وي لکه قادیانیان چې ځان ته مسلمان وي کفر خپل نه مني دا ډېر مضر خلک نو وایي کرامتن او معجزتن نبی علیه الصلاة والسلام امداد کولی شي نبی علیه په دې باندې دلیل کم دی چې نبی علیه الصلاة او بله دا چې دا معجزه چې نبی علیه السلام سره دا تر قیامته پورې دا دلیل در سره کم دی او بله دا خبره چې معجزه خو الله پاک قرآن کې ویلي چې ای پیغمبره د خلکو ته ووایه چې تاسو مانه معجزې غواړئ خو معجزه خو د الله په حکم زه راوړل چې الله نه خو معجزه نشي راوړلی نو هر وخت چې تاسو نبی علیه السلام ته ندا کوئ نو الله پاک خوښوي چې معجزه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې صادره کړي او تاسو امداد وکړي دا څنګه تاسو عقل دی ستاسو عقل کې څومره څه فطور دی نو نبی علیه الصلاة والسلام وسیله چې نبی علیه السلام په وسیلې سره یا الله زما دغه دعا قبوله کړي دا ټیک دی خو نبی علیه السلام نه ډایرکټ امداد غوښتل دا د الله پاک صفت دی نبی علیه السلام لا ورکای وایي چې ځنه خلک په دې باندې دلیل دا وایي چې ته یو بل ته وایي چې اوبه راکړه دا موبایل راکړه دا شی راکړه نو وایي دغه امداد ولې غواړي دا ظاهري اسبابو کې امداد باندې شرک نه دی چې اسباب د سره وینه ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب باندې خو پوهېږي چې اسباب د سره وینه او ته امداد غواړې د کس نه نو دا خو د الله صفت دی چې اسباب نه بغیر د امداد وکړي د پیغمبر صفت خو نشي کېدل او عام خلکو نه ته امداد غوښتلی چې هغه اوبه پرتې دي مالا مولانا صاحب اوبه راکړه یا ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب الله پاک ما علاج وکړه نو دغه کې شرک مرک نشته دغه مثالونه د عالمان ورکوي لوی لوی عالمان دغه مثالونه ورکوي چې دغه کم اسباب دي تاسو ولې اختیاروئ دغه هم د شرک دی دومره د دوی علم د علم نه خلاص دي او شکم سیفیان دي سرونو باندې دومره اوږده اوږده ټیرونه په سر کړي خو عقل پکې دومره وړوکی چې څومره غټ ټیرې په سر کړي دومره عقل پکې کم دی سیفیانو کې او دغه د دوی دلایل دي ظاهري اسبابو کې چانه امداد غوښتل دا شرک نه چې اسباب نه وي ته پیغمبر ته وایي چې ما امداد وکړه الله پاک یې ما ته اولاد راکړه اولاد ورکول یا نوره بغیر د اسبابو نه امداد کول د الله صفت امید دی چې دغه او که بیا نبی علیه الصلاة والسلام امداد کولی شي نو دا مقتدیان عوام دي دا تپوس د ملا نه وکړي چې کم کم څیزونه نبی علیه السلام ورکوي او کم کم څیزونه الله ورکوي که وایي چې نیم څیزونه الله ورکولی شي نیم نبی علیه السلام هغې بیا تعین وکړي ودې لیکیو چټ ته جوړ کړي چې دغه څیزونه نبی علیه السلام نه غواړي او دغه الله نه غواړي او بیا بل سوال دا دی که وایي چې غوښتل د الله نه ښه دي که د پیغمبر نه که وایي چې د الله نه ښه دي د پیغمبر نه صلاح غواړي که پیغمبر نه ښه دي خو بیا خو د الله پکې پرېښود که دواړو نه برابر غوښتل پکار دي نو کم کم څیزونه موږ د الله نه وغواړو کم د نبي علیه السلام نه دغه سوال دی ملایانو نه وکوي